وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمان درهم بالمدو यकीनन स्टाफ और मसरूफिया और मजबूरिया समझ जेर नजर दा बाहर हाल दी मौके मुनासबत सर व खबर दुआ उसको यकीनन हर यो सड़े बदी उम्मीद सर रागली वी जो माशूम पखुला बांधे ढेर कोई कलाम अगर इस्तेदाम पजीर शो और ये जो ढेर बरकती किताब यकीनन पदा किताब बांधे मंग खपल माल हल सके چې خلکو خپل سرونه قربان کړي دي خلکو خپل اولاد قربان کړي دي خپل ښځې خلکو کونډې پرېښي دي بچي یتیمانان پرېښي دي تاسو که د صحابو سیرت وګورئ پیغمبران خو به یو طرف ته هغه ډېر لوی خلک دي صحابو ته وګورو بیا ورپسې تبع تابعین ته وګورو د قرآن مجید لپاره دې خلکو څومره سختیانې تېرې کړې دي خو نن الحمدلله زمون مسلمانان هم دې طرف ته متوجه دي یقینا سټیم داسې زمون استاد به فرمایي خلک وایي چې پخوا دین زیات و پخوا دین زیات نه خو زیات شوی دی پخوا به دې خلکو قرآن مجید ختم وشو کورکې به پته هم نه لګېده چې د قرآن مجید دا لوی کتاب یو ماشوم دا ختم کړو څنګه یې ختم کړه او په دې باندې مثال څه صدقه پکار نه پکار خو په هر حال نن سبا مسلمانان هوښیار دي ګورې محترم یو طرف ته به د خلکو ذهن ته راځي چې یاره دې مهنګۍ ته وګوره او دې حالاتو ته وګوره او دا خلک روزګار دی او خلکونه کوي دا کوي نه ګوري هسې که یو سړی په موټرسایکل روان وي او په سړک به روان وي هسې به ورته کار پرېږدي چې مستري ته ودرېږي راکړه 50,000 روپۍ ګاډۍ که در سره وه هسې به پکې فالټ راشي چې ودرېږي راکړه 40,000 روپۍ او بیماري خو لا بېل حال دی چې ماشوم بیمار زنانه بیمار او هسپتال ته وړي 50,000 روپۍ نو که زموږ یو روپۍ به هغه په قرآن مجید باندې ولګي هغه په دې ختم باندې ولګي نو دا د فخر خبره ده دا د هغه د اجر او د ثواب خبره ده محترمو ځکه یو سړی به په دې مطمئن چې یاره زما دا پیسې دا د قرآن مجید په ختم ولګېدي او ما چې کوم رشته دار راغوښتي وو کوم یاران دوستان مې راغوښتي وو ما ورته دعوت داسې ورکړی چې راشي نن زما د بچي د قرآن مجید ختم دی نو څومره برکتي محفل دی محترمو یقینا دې قرآن مجید ته چې څومره ورنږدې کېږو دا خلک اوچتوي زه اکثر خپلو شاګردانو ته وایم وایي قرآن مجید دا د بره طرف ته الله را نازل کړی د اسمان نه نو د بره نه را نازل دی څوک چې دې را غاړه ورکړي څوک چې دې سره تعلق جوړ کړي نو دا انسان ځان سره بره خېږي ترتیب ولا ورکړي دا نن سبا علماء کرام یقینا داسې سمالي حیثیت سره یا داسې بل حیثیت سره به هېڅ حیثیت نه لري خو په دین باندې چې څوک رنګ شو محترم هر یو سړی په خپل سر باندې ځای کوي هر یو سړی وایي زه خو نه خورم خو زما یو عالم حافظ دا دې وکړي او وجه دا ده چې قرآن مجید دی مثال مینه محبت دی ګورې تاسو ته پته ده هغه طغرل چې عثمان دې باندې یو واقعه راغلې ده موږ نن سبا صرف هغه ټیک ته پوره دا جګړې ته دا وکړو چې دې پس منظر سو ګورې دا هغه طغرل عثمان چې کوم دې چې دا عیسایانو له شکست ورکړی دی او دا 100 تقریبا د 1923 پورې دې حکومت کړی دی د هغې وجه څه وه د هغې وجه صرف د قرآن مجید سره مینه محبت و او څنګه محبت و د قرآن مجید یو ادب یې کړی دی نو الله دومره لوی نوم ورکړی دی چې دا په هغه پسې نن سبا مثال فلمونه جوړېږي هغه پسې ډرامې جوړېږي او نارینه زنانه ټوله دنیا یې ګوري دا عثمان چې هغه کار یې دا کړی لویه واقعه ده چې دا ډېر سیده ساده انسان و ډېر مهمان نواز و مېلمانه به راتلل نو ده به حجره ورته کولاوله داسې راځي چې ده به د مېلمانو بغیر چاته روټۍ نه خوړله دا به د کور په غاړه باندې ولاړ د سړک په غاړه به کورو سره خوا کړي چې څوک به تېرېده وایي مسافر یې وایي وایي روټۍ دې خوړلې نه وایي راځه ما سره یو ځای روټۍ وخوره نو ده به قسم قسم مېلمانه کور ته راوستل نو په اخره کې هغه ټایم کې واړه واړه کلي نو هغه کلو والا خلکو پسې راپاڅېدل ورته وایي داسې کار دی ته پردي خلک راولي چې نه دی هر وخت ګوله ویو موږ په دې کلي خلک دلته زموږ زنانه په ټول کې کار دی حساب کتاب دی ته دا پردي خلک مه راوله د ورته وی داسې کار دی دا مهمان نوازي د سنت طریقه زه پر دې نه نشم اوښتلی او دا خو د غیرت او پښتون تقاضا ده خو به هر حال کلي والا ویلي کله کله داسې خلک شته دی چې هغه ډېر داسې په دین مین خلک دي یا کمزوري غریبانه نو هغې ویل یاره دا سړی د لیکلي وباسو ځکه چې دا خو ډېر داسې دین پرست دی او ډېر حق پرست دی خو دې سره زموږ نه نه کېږي نو په هر حال هغه عثمان چې کوم دی د کلي نه جلا وطن کوم او په دې لاره باندې تېرېدلو په لاره باندې نو په یو کلي باندې ورغلی د شپه یو سړي لیدلی چرته روان دا کیسه راښه کوم ټایم مختصر دی
نو هغه ورته وایي زه خو به زده کړي نه چا راژړلی یم او زما هېڅ اسره نشته دی نو شپه راباندې راغله نو هغه کس ورته وایي داسې کار دی نن شپه ما سره وکړو سبا دې چټ ته ځي زه اوس شپه ده ماسخوتن دې ته ورته زه ټیک ته نو بېټه کې ګلاو کړی دی تللی دی چې ګلاس کې روټۍ موټۍ هسې کړي چای پاڼي نو چې شپې وده کېدو نو د کټ کې سملاستلو چې سملاستلو دا خپې داسې لاندې طرف ته چې وغځولې نو ګوري هغه طرف ته یو قرآن مجید پروت دی برو پروت دی په المارۍ کې اوچت پروت دی خو ده داسې سوچ هم چې سړی څنګه خامخا سر ټایم داسې سوچونه کوي سترګې ګناه وي چې وي کتل مخامخ المارۍ پرته ده حالانکې اصول دا دي او دا حکم هم دی چې قرآن مجید برا په تاخ کې پروت دي که ته لاندې پروت دي خپې دې غځولي داسې خبره نه ده په هر حال قرآن مجید تخپې غځول او چې لاندې پروت دي تخپې غځې دا بېادبي ده نو دې سړي کې عثمان دومره کار وکړ چې هغه کې پره پروت دی خپې هغه طرف ته راغلې نو ده دا خپې راغونډې کړې دي ویې یاره دا خو ګناه ده ځکه زما قرآن مجید پروت دی زما کتاب پروت دی زما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتاب دی او دا د الله کلام دی دې طرف ته څنګه خپې ووځو نو هغه ادب یې وکړلو هغه قرآن مجید طرف ته خپې وغځولې لاندې ته یې سر کې وغوستو خپې وغځولې نو سهار چې راپاڅېدلو نو هغه سړي پیچیان یې سکل دا بهر راوتو بهر چې راووتو د ده ته تیار د اسونو سره داسې کسان ولاړ وو مکمل پوره ورسره ولاړ دی